سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ 7 نمبر آیات پہلے سپارہ. سورہ فاتحہ کی در حقیقت د عقیدی او د اعمالو اصلاح کې ده. د ټولو نړمبه د الله رب العزت تعارف وشو او د غلوی لوی صفاتونه بیان شو. بیا پکې د عقیدی مسله او د عبادت او د عمل مسله بیان شو. هم د عقیدی و هم د عمل و چې عبادت او استعانت دا خاص الله نه غواړي. بیا پکې دعا بیان شو چې الہ العالمین پسې د لار باندې استقامت را نصیب کړي. بیا ورپسې د سید لار دغه خلق بیان شو چې سید لار هغه لاري چې په غم باندې خلک رواني او چې بچا باندې د الله غضب شوی او گمراه خلقي هغه لار سید لار نه. دی سلسله کې درته دا بیان شروع شوی چې دوالین چاته ویل کېږي، مغضوب علیهم چاته ویل کېږي. د هغې نښې نښانې څه دي د دې دپاره چې انسان د دې نه ځان وساتي. کله چې انسان یو څیز ښایسته کوي نو د هغې نه وړاندې د هغې نه ګند لرې کوي. یو انسان دی په جامو کپړو باندې عطر لګوي خو په ګنده کپړو څوک عطر نه لګوي. پہلے په صابون باندې په صرف باندې پاکي ووینځي، د هغې نه بعد پې بیا عطر ولګوي. نو دغه رنګې ایمان دپاره دوه قسمه څیزونه وي. یو هغه صفت چې په هغې سره ایمان ښایسته کېږي او دویم هغه صفت چې په هغې باندې د ایمان نه د ګندونو نه حفاظت کېږي. نو ایمان ښایسته کېږي د خو خلکو په لاره باندې چې ځي او په هغه عقیدو باندې ځي، او د ایمان نه ګند لرې کېږي چې کله انسان د غضب والا خلکو او د دوالین نه حفاظت کوي. نو دا دواړه خبرې ضروري دي. نو بیا درته بیانېدل چې د دلالت او د ضلالت هغه اسباب څه دي هغه درته پرون په قرآن کې بیان شو. بیا په حدیثو کې درته بیانېدل. یو سبب درته بیان شو چې په حدیثو کې ضلالت دی ته وایي چې د علماو مرګونه کېږي یا د علماو نه لرې کېږي یا د علم په میدان کې غیر علماو پسې روانې. خبره علمي ده او ته غیر عالم پسې روانې. بعض خلک دوکه ورکوي خلکو له، وایي ته خپله سټډي کوه او ته خپله تحقیق کوه. نو دا در حقیقت عوام د گمراهۍ په لاره باندې روانوي. لکه انسان نه تپوس وکړي چې بھئی د ډاکټرۍ کتابونه لیکل شوي دي که نه؟ وایي او لیکل شوي دي. وایي ته په انګریزۍ پوهېږي که نه؟ وایي زه په انګریزۍ پوهېږم. او بیا دې تپوس وکړي چې ته بېګا چېرته تللی وې؟ وایي زه ډبګري ګارډن ته تللی وم، 3000 روپۍ مې ډاکټر له ورکړې، فیس ډاکټر ته مې ځان ښودو. نو که ته د ده نه تپوس وکړي چې تا ډاکټر ته ځان څه له ښودو، نو د میډیکل کتابونه لیکل شوي دي او ته په انګریزۍ پوهېږم. دغه ډاکټران خو هم د دغه کتابونو باندې ډاکټران کېږي. نو مونږ خو ځکه ډاکټر له ځو چې مونږ په انګریزۍ نه پوهېږو او د میډیکل کتابونه راته نه دي معلوم او په انټرنیټ نه پوهېږو. نن په انټرنیټ کې د هرې دوایي نوم شته، هر مشهور کتاب په انټرنیټ کې شته. خو د دې باوجود عزتمندو خلک ډاکټر له فیسم ورکوي او د هغه په هدایاتو باندې په عمل هم کې. نو دغه شان دین عزتمندو د ډاکټرۍ د تعلیم نه او د طب د تعلیم نه ډېر اعلی څیز دی.
او ډیر ګران هم دی په بعضو مسلو کې او بعضې مسلې ډېرې آسانې دي. نو د دې وجې نه عزتمندو ماهرین فی الفن چې په کوم فن کې کوم ماهرین هغې ته به رجوع کې که هغې ته رجوع نه کې نو د ړندو ګزارونه به نه کې. یو ړوند سړی کله یو څیز ولي یو نشانه ولي کله هغه په ځای ولګي نو هغه خوشحاله وي چې بس هلکه زه خو تیسمار خان شوم او بس اوس اوله چې هر څه ولي نو سبا به خپل پلار په ذریعه شي. نو دغه رنګ عزتمندو په دین کې به بالکل نښې نښانې نه ولي او اټکلې به نه کې او دا شان تجربې به نه کې چې مړه دا خو به د دین اردو کتابونه شته اردو کتابونه ګوره او بس خپله پې چلېږه. نو دې وجې نه د صراط مستقیم چې الله رب العزت تعریف کوي نو هغې کې کسان ښودلي چې کسانو پسې بځې او هغې دا ویلي چې انعام یافتو خلکو پسې ځه او مغضوب علیهم او دوالین پسې مزه. نو دوالین څه ته وایي؟ نو دا به د قرآن او د حدیث نه تپوس کې قرآني علامات درته بیان شو د حدیثو علامات درته دا بیانېده چې د علماو نه لرې خلک دا دوال خلک دا د ضلالت والا خلک او هغه درته پرون د بخاري شریف حدیث بیان شو. دویمه نښه څه د عزتمندو چې کوم دروغو خبرو پسې قرآن او حدیث کې او پیغمبر نه دي فرمایلی او بعضې خبرې مشهورې شوي دي جوټي روایات هغې ته وایي موضوعي خبرې د ځان نه وضع شوي او جوړه شوې خبرې او هغې ته خلک نسبت د حدیثو کوي چې دا حدیث دی خو هغه حدیث دروغجن حدیث دی. دروغجن حدیث مطلب دا دی چې دا پیغمبر نه دي فرمایلی د حدیث منه خبره او په خپله نبی علیه الصلاة والسلام د دې پیشنګویي کړې ده یکونو فی آخر الزمان دجالون کذابون وی په آخري زمانه کې به دجال قسمه خلک راشي او دروغجن خلک به راشي یأتونک من الاحادیث هغوی به تا ته وایي دا حدیثونه دي بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم هغه به نه تاسو اورېدلي نه به ستاسو ابا او اجداد اورېدلي. نو فإیاکم و ایاهم ځان د هغوی نه ساتئ او لا یضلونکم ولا یفتنونکم چې ګمرام نه کي. نو پته لري ګمراهۍ یو ذریعه دا ده چې هرې خبرې ته انسان حدیث وایي. یو خبره به ښه خبره وي خو چې پیغمبر نه ده فرمایلی ته به داسې نه وایي چې دا پیغمبر فرمایلی ده دا په دین کې نوي څیز زیات دی. دې وجې نه عزتمندو دا نیټ باندې او په دغه څیزونو کې ډېرې خبرې مشهورې شي فرمایي 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 لا دې د کتاب حواله مې ورسره لیکلي وي خو هغه کتاب د چا کتاب دی؟ نو دې وجې نه چې د چا شوق یو خبره خوښه شوه ښه خبره ده چې هغه مخکې خلکو ته شیر کړي خو مخکې یو عالم سره یو مفتي یو شیخ الحدیث سره تعلق لره هغه ته ورسنډ کا چې جی دا خبره زه مخکې ولېږم چې هغه ته یې ولېږه ډېر ثواب به درته میلاویږي. صحیح ده. یا یو عالم سره تعلق برابر که د هغه پیج لایک کا نو هغه چې کوم حدیث ورکوي کوم بیان ورکوي هغه مخکې خلکو ته لیږه اسانه خبره ده. نو د دې څیز نه به ځان ساتي. دریم نمبر د بدعت ارتکاب په دین کې نوي کارونه راویستل او هغه نوي کارونو ته دین ویل. په دین کې نوي کارونه یو د دین دپاره کارونه یو په دین کې کارونه نو دین کې به نوي کارونه نه راوباسي ځکه حدیث کې راځي کل بدعت ضلاله هر نوی کار چې انسان په دین کې نوي او د دین کاری ګڼي نو دا به ضلالت دی ګمراهي ده. او څلورم نمبر څیز عزتمندو د مسلمانانو خپل منځ کې جنگ جګړې دا مسلمان ګمراه کوي. دا حدیث کې راغلی. نو د جنگ جګړو نه به ځان ساتي کوم انسان چې جګړماري او د ګلټیر سپو په شان جنګیږي او یو بل ته خولې اچوي او سره د دین د اسلام دعوه کوي ځان ته مسلمان وایي په نوم کې سلامتی پرته ده او بیا عزتمندو جنگ جګړې کوي او تر دې پورې قتل و غارت ته خبر ورسي نو دا مسلمان دی خو دوال مسلمان دی ضلالت والا گمراه مسلمان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف حدیث دی الا نبی اسلام خبردار د دې خبرې نه ځان خبر کې الا فلا ترجعوا بعدي ضلالا زمانہ پس
گمراهان ځان نه مه جوړوئ. بیا وایي یضرب بعضکم رقاب بعض، چې د یو بل سوټونه وهئ راوهئ. نو قتل و غارت کول نو دا د مسلمانانو کار نه دی، دا د کافرانو کار دی. او دا شان چې کوم مسلمان دا کار کوي نو دا ضال او مضل دی، گمراه انسان دی او لعنتی انسان دی. نو دې سره انسان گمراه کیږي. یو سړي سره د اختلاف راغلی نو کینو سره او خبرو سره په خبرو حل کا، کني په عدالت حل کا، کني انسان سخت کولی شي خو مرګ ته به قصه نه بوځي. پنځم نمبر سیز عزتمندو چې هغه حدیث کې راغلی چې د دې د وجې نه انسان ګمراه کیږي، هغه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي ګمراه لیډران منتخب کول. انسان خپل ښه سړی دی خو چې کوم لیډر له اوټ ورکو هغه ګمراه دی. نو د هغه نه ته څه تمه لري چې هغه به تل ته تاله باغ و بهار راولي او تاله به د قال الله او د حدیث او د قرآن اوازونه او تبلیغ بدل شروع کړي. که ته وایې جي ما خو څه نه دي کړي، زموږ ملک جمهوریت دی، د ووټ نه بغیر حکمران راتلی نه شي. نو چې تا ووټ ورکو غلط سړي له او یا بلې طریقې سره یو کس منتخب کو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی انما اخاف علی امتی، وی زه ډیر خوف لرم په خپل امت باندې الائمة المضلین، هغه مشران چې هغه گمراه مشران. نو گمراه مشران خلق جوړي، په خپل غوسړی نشي مشر. یو سړی د زرزل وي زمو شرم زمو شرم پدې خو نه کی تب خامخا ځان له افراد پیدا کی، جماعت به پیدا کی، کارکنان به پیدا کی. نو دی وجې نه عزتمندو چې کله گمراه لیډر راشي گمراهي به راځي او په دې کې به ټول شامل دي. دا ترمذی شریف حدیث دی. شپږم نمبر یو سیز دی عزتمندو، د تحقیق او د ریسرچ په نوم باندې خلک گمراه کول. او دا درته شروع کې مو ویل جی تحقیق وکړه چې دا مولا څنګه مولا دی، اوس به امی تحقیق کوي چې مولا څنګه مولا دی. نو بهرحال عزتمندو دا د ضلالت خبرې دي. بعض وخت به تا ته قرآن پیش کی، آیاتونه ورته پیش کی، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. الله وی ما قرآن آسان پیدا کړی دی. وی څوک دی پند او نصیحت نه دي. نو دا آیاتونه عوامو ته وی ګوره تاسو ته مولیان وی چې دین ګران دی، کار پکې مه لرئ. قرآن کې الله وی چې ولقد یسرنا، یسر اسانی ته ویل چاته یسر اسانی وی قرآن وی قرآن او دین آسان دی. مولیان تاسو ته یاره خبره کې کار مه لرئ، ګران دی، او قرآن کې وی آسان دی. نو موږ د قرآن نور آیاتونه دي. د قرآن خبرې یو مسلې ته پوښتنه وکړه ورته چې یو ښځه باندې داسې داسې بیماري راشي د دې څه حکم دی؟ تا خو قرآن په پنځه ځل او 15 ځل په ترجمه ویلی دی. وایي دا خو ماته پته نشته. قرآن کې چې کوم آیات راغلی دی چې الله وایي آسان دی، نو هغه وایي مدکر، د وعظ خبرې اساني دي، پند او نصیحت والا خبرې اساني دي، هغه واقعي اساني دي. لکه الله رب العزت د قدرت آیاتونه، د پیغمبرانو راتګ، عذابونه، دا چې کوم د پند او نصیحت خبرې دا پکې بالکل اساني دي. واقعي هر سړی پې پوهېږي. هر یو سړی بیانې وایي ګوره عذابونه راغلي وو، الله رب العزت قرآن کې خپل صفتونه بیان کړي چې خالق یم، رازق یم، اسمان مې پیدا کړی. دا خبرې واقعي اساني دي. خو چې کوم قرآن کې مسائل دي دا د هر سړي د بس کار نه دی. په دې باندې کمزورې مولا مو پوهېږي، پاتې دا چې یو امیر وي چې د دې دا مطلب دی او دا مطلب دی. ځکه قرآن کې بل ځای کوي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چې نه پوهېږي تپوس وکړه. او الله قرآن کې وایي چې ټول خلک به جهاد لم نځي، د علم دپاره به کسان ساتي، او هغه به چې کوم دی اجتهادي مسائل او هغې کې غور و خوض کوي. نو د دې وجې نه عزتمندو بعضې خلک به تا ته د قرآن آیات وایي. د قرآن اوس د طلاق مسلې څومره ګرانې دي. اکثر خلک وایي هلکه مولا نه هم تپوس مه کوه، مفتي صاحب له لاړ شه، چې د علاقې مولا نه هم تپوس وکړي، هغه وایي وروره دارالفتاء له لاړ شه. که ته ورته چې تا قرآن نه دی ویلی، هغه وایي دا تفصیلي مسلې دي، نوي نوي صورتونه دي کې راځي.
قرآن ویل خو قرآن آیاتونو سره دا نوې مسله منطبق کول چې دا د دې لاندې داخله ده که نه. هر سورګیرې خوشاګل نه یا مثلا پخوا به خلکو ویل سور کاغذ ګولۍ راکړه، نو سبا به د بل کاغذ سور کاغذ به راغلي، ابه دغه بیمارۍ دپاره خو کار نه کوي. نو د دې وجې نه عزتمندو په قرآن کې به بغیر د علم نه کار نه لري چې علم د سرۍ یعنی آسان آیاتونه ګوره د قرآن د الله د توحید آیاتونه د پیغمبر د رسالت آیاتونه او دغه رنګې آسان هغه بیانوه، په هغې ځان هم پوهې که خلکو ته هم وایه، هېڅ خبره نشته. خو که څوک دنه تفصیلي تپوس وکړي ویل نه زه په دې نه پوهېږم، او دا د هر مولان هم تپوس به کوه. نو د ضلالت یو لاره دا ده چې هر انسان په تحقیق اچول. نو دا ټانګې والا ته هم ویل که ته تحقیق وکړه، هغه غریب په څه پوهېږي، هغه ته به سبا هندو به ورته یو دلیل ووایي، به د هغه نه متاثره شي. سبا به ورته سیک وایي، یاره دا خبره هم ډېره مضبوطه ده او دلیل خو ډېر مضبوط دی، نو دا خو غلطه خبره ده. نو دې وجې نه ته پناه غواړې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یا الله نه لار دغه کسانو چې غضب پې شوی او نه لار د ګمراهانو. مغضوب علیهم او ضالین نه مراد څوک دي؟ کومه فرقه مراد ده؟ نو د دې علماو مختلف تفسیرونه کړي. یو تفسیری په خپل حدیث کې راغلی چې مغضوب علیهم څوک دي، مخکې ورته اسباب بیان شو، اوس درته کسان بیانېږي. یو تفسیری دا دی چې د مغضوب علیهم نه مراد یهود دي او د ضالین نه مراد نصارا دي، عیسایان. عیسایان ورته نه دي ویل پکار، نصارا دا د عیسایانو نوم دی، نصارا. ځکه صحیح عیسایان خو مونږ یو، مونږ عیسی علیه السلام منو، مونږ عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی. او عیسی علیه السلام په خپله بیان کړی قال انی عبد الله، زه د خدای بنده یم او رسول یم. او وقالت النصارى، او دغه عیسایان او یهودیان دوی خو ورته زامن وایي د الله، او ثالث و ثلاثه ورته وایي، وایي 3 in 1، په دریو کې یو خدای دی. نو دې وجې نه صحیح عیسایان لکه صحیح عیسوي دین هغه مونږ بیانو. نو د دې وجې دین او پناه غواړي. عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، امام مجاهد او نور ګڼ شمېر کسان. ترمذی شریف حدیث دی، حدیث کې راځي ابو ذر رضی الله تعالی نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو، سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن المغضوب علیهم، وایي ما د نبي صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې مغضوب علیهم څوک دي؟ نبی السلام ویل الیهود. وایي بیا ورته نصارا څوک دي؟ نبی السلام ضالین څوک دي؟ وایي النصارا، دا نصارا دي. خو د دې مطلب دا نه دی چې صرف دغه دي او نور نه دي، دی اکمل افراد دي، کامل پکې دغه شامل دي. دویم تفسیر دا دی عزتمنو، دې ته ویل کېږي تفسیر القرآن بالحدیث. دا تفسیر په خپله د دې قرآن په حدیث کې راغلی دی او قرآن هم دې ته اشاره کړې ده. لکه سوره مائده کې یهودیانو ته پاره د غضب لفظ ویلی، من لعنه الله وغضب علیه، دغه یهودیانو باندې الله غضب دی. نو پته ولګېده مغضوب علیهم یهودیان دي. او نصاراو ته چې کوم د پاره اهواء قوم قد ضلوا، د ضلوا لفظ راغلی دی. نو قرآن کې هم دې ته اشاره شته. دویم د دې معنا دا ده د مغضوب علیهم نه مراد کفار دي، ظاهري کافران چې په خوله وایي چې زه کافر یم، زه فلانې فلانې فلانې. او د ضالین نه مراد منافقان دي چې په ظاهره کلمه وایي او په زړه کې منافقت دی. خو دا د نبی علیه السلام زمانې سره خاص، اوس داسې منافقان نشته. اوس بس ډایرکټ یا کافران دي یا مسلمانان دي، داسې خلک اوس نشته دی. بعض وایي په دې دور کې ملحدین دي. ملحدین دې ته لګېږي الحاد، دا نوم به تاسو اورېدلی الحاد، ملحد. اوسني منافقینو ته ملحدین وایي. ملحدین هغه خلک دي هغه د قرآن او د حدیث حقه خبره مني چې هغه وایي دماغ ته برابروي. که د عقل نه هلکه دا به د چا په عقل بیا تلی، دا راته ووایه ټیک شو، زه د قرآن او حدیث عقل سره به مطابق. خو د چا د عقل؟ بازګل، سازګل، ډیرانګل، بادامګل، د چا؟ د کوم ملک د کوم کس عقل مطابق؟ دا خو د هر چا عقل مختلف دی. دا غلطه خبره ده. نو هغوی چې لږه خبره یاره دا زما ذهن کې نه راځي، دا اسلام کې نشته،
لکه ته ستا عقل به یوځي ته نه رسي که نه داسې خو ډېرې خبرې او ماشومان وایي زموږ عقل کې نه راځي څه به د هغې د وجې نه موږ باسو څه به چې کوم د چا دین سره تعلق شوی زما ذهن کې دلته دی نو دا خو به یو خبره دي وباسي دین به بیا څه ته وی نو بهرحال عزتمندو دا ورته بل ځای کې بیا چېرته دا وایو درېیمه معنا یې دا ده مغضوب علیهم نه مراد دی المغضوب علیهم بالبدعه چې غضب پې الله کړي او نوي دینونه یې د ځان نه جوړ کړي او هغې ته دین وایي او دوالین هغه ته ویل کېږي الدوالین عن السنه د سنت طریقو نه چې کوم دی هغه کسان لري سنت طریقو نه نو دې ته هم دوال ویل کېږي او څلورمه معنا دا ده چې د مغضوب علیهم نه مراد یهودیان دي او د دوالین نه مراد مشرکین دي او پنځمه معنا دا ده چې دا عام ټکی دی کل من غضب علیه وضل هر هغه کس چې قرآن او حدیث کې په هغې باندې غضب راغلی هغه مغضوب علیهم دی او چې چا باندې ته ګمراه ویلي هغه ګمراه دي شپږمه معنا دا ده چې مغضوب علیهم هغې ته ویلی کېږي چې په عمل کې خطایي او دوالین هغې ته ویلی کېږي چې عقیده کې خطایي اومه معنا دا ده مغضوب علیهم هغې ته وایي چې سره د علمه ګمراهي او دوالین هغې ته وایي چې بې علمه ګمراهي او یا اتمه معنا دا ده مغضوب علیهم عنادي کافر ته وایي چې بغض او عناد د وجې نه نورو ته پتې چې دا کار سم دی خو بس دې نه منم او دغه رنګې دوالین ویلی کېږي چې د جهالت د وجې نه په تیارو کې پروت دي پته مو ورته نه څه نه خبر هم نه د دې ته یو مثال بیانو لکه الله رب العزت قرآن پاک کې وایي چې دا یهودیان د اخیری امت اخیری رسول او اخیری کتاب یا اخیری پیغمبر داسې پیژني یعرفون کما یعرفون ابناءهم وایي داسې پیژني لکه خپل بچی چې سړی پیژني نه خو بیا به نه منل وایي نه د اخیري رسول نه منو او د دې دپاره هجرت کړی خپل کلي پرې غوستي و مدینه کې آباد شوي یهود د دې دپاره شروع کې به د مشرکینو به په دې یهودیانو باندې ظلم کوو دوی ویل نبي آخر زمان به راځي او مونږ خو پیغمبري آسماني دین والا خلک یو هغه به مونږ سره او مونږ به ستاسو ته به چل ښایو بیچې راغله اوهو دا خو بني اسماعیل کې راغلی مونږ ویل بني اسرائیل کې به راځي هغه دغه شروع شو نو پیژانده الله وایي داسې تا پیژني پیغمبره لکه بچي چې پیژني ځکه ستا صفت راغلی عبدالله ابن سلام مشهور صحابي دی دا یهودي مسلمان شوی عبدالله بن سلام د ده بل نوم بیا عبدالله بن سلام نوم شو نو دا د تورات لوی عالم او هغه تورات کې کتلی صفتونه د دې لپاره هجرت کړی چې دا نبی آخر زمان به راځي او دا هغه به هجرت کوي او دا هغه به ملګري سپین لباس اچوي او دا شان چې کله هجرت وشو دا ونې ته ختلی یو ځل خبر شو داسې کسان وی راغلي چاودلي په منډه منډه باندې راکوز شو او کجوري یا انګور سې راشلولي هغه مو سره په لاس کې و همداسې ډایرکټ راغلی د نبي علیه صلات وسلام مجلس ته نو نبي علیه صلات وسلام هلته هغه وخت کې صحابو ته بیان کو او هغه بهترین بیان هغه واورېدو او هغه بیان دا افشو السلام واطعموا الطعام ولين الكلام وصلوا بالليل والناس نيام سلامونه خلکو ته کوئ او نرمې نرمې خبرې کوئ او خوراکونه په خلکو کوئ او د شپې منځونه کوئ چې خلک ودی نو هغه ویل دا مخ وی د دروغجن سړي مخ نشي کېدی او د خبرې بس ایمان یې راوړ او بیا به ویل جي واقعي الله چې قرآن کې وایي چې د زامنو په شان باندې به دا د اخري پیغمبر پیژني وایي ستاسو دا یو خبر او دا کوم صفات چې کوم دي دا دقه شان په تورات کې لیکلي دي بیا ورته یو ورځ ویل چې دا یهودیان تا نه مني نبي اسلام ورته تم اسلام پټ ساته چېرته دې حلال نه کي بیا نبي اسلام ته یو ځل وایي چې دا یهودیان لږ چک کا دا څنګه چې قرآن کې وایي دا یې چک کا وایي زما د اسلام ورته وایم وایي ته دې تپوس وکړه چې عبدالله بن سلام څنګه سړی دی نبي اسلام یو ځل یهودیانو ته وایي عبدالله بن سلام څنګه سړی دی وایي ښه سړی دی او د ښه سړي زوی دی دا یې هغوی صفت وکړو په خپله هم ښه دی پلار یې هم ښه دی ویل که عبدالله بن سلام ما ته وایي چې زه سم یم نو بیا ویل هغه نشي ویلی عبدالله سلام سیټ ته ناست راووتو وایي زه ګوهي ورکوم چې دا پیغمبر حق دی هغه ورته یهودیانو ته تم بد یې او ستا پلار هم بد دی داسې بدل شو
او دا طریقه وا نو سره د علم چې ګمراهي هغه ته مغضوب علیهم د الله غضب وي او عیسایان دي نصارا دي هغه د جهالت د وجه د سادهګۍ د وجه عیسی علیه السلام ته د الله زیو الکه عیسی علیه السلام ولی وای مړه د زموږ د پاره ډیره قرباني ورکړې ده موږ سردار د جهان موږ د پاره زموږ قرباني ورکړې موږ ته د الله زوی نه وایو لکه ټول پیغمبرانو سردار دی کبه بدل بالفرض د الله بچی وینو د ټول مشر به نبی علیه السلام وینو اعوذ بالله خو نه موږ نه منو موږ ته پیغمبر د عقیده خدای چې زما الله ډیر لوی دی د مخلوق مثالونه باغی سره نه ورکوي لم یلد ولم یولد نو هغه ساده دی موږ عیسی علیه السلام او هغه قرباني ورکړی دا او زمونږ د پاره ځوړند شوی دی نو موږ ستاسو لپاره ولې ځوړند شي یو طرف ته د الله زوی بل طرف ته وی الله زمونږ د پاره ځوړند کړي خپل زوی بل چا به ګناه کې څوک نشي کرے کوئی برے کوئی ولې نو د توهین شان کوي یو طرف ته نو بهرحال زمونږ د دې تفسیرونه الله رب العزت دې موږ او تاسو لپاره سوره فاتحه باندې عمل کولو توفیق راکړي نه تر ټولو ترجمه کوم صفه برته د سوره فاتحه یو څو اجمالی د دې صفات بیانوم چې دې کې کم خبره بیان شوي الحمدلله رب العالمین ټول ثنا صفاتنا لله خاص الله لردی رب العالمین چې پالون کې د ټولو عالمونو دې د ټولو مخلوقاتو دې الرحمن عام مهربان دے الرحیم خاص مهربان دے مالک یوم الدین مالک دے دورز دا آخرت دورز دا حساب یا دا غورز چې دین بپا کے پکار رازی ایاک نعبدو خاص تا عبادت کو منگٹول و ایاک نستعین او خاص تا نمونگ امداد غاڑو اهدنا الصراط المستقیم اخای من تلا رسیدا روان کے من پلا رسیدا اهدنا الصراط المستقیم ارسے من لاری سیدتا اٹول مانی صراط الذین لا ردها کسانو انعمت علیہم چه انعام کرے دیتا اے رب علیہم پاغی باندے غیر المغضوب نلار دهغه کسانو چې غضب شوی دی علیهم غوی باندې ولدوالین او نپلار د گمراهانو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب